بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو ته سبق کې مونږه دا ویلو چې کله فعل متعدی راشي ا د دې سره مفعول کو ذکر کول او چې کله دې سوشي چې مفعول به وسره نه وي دي کار او مقصود دا وي چې د فعل فاعل لپاره ثابتول یا منفي کول مقصود وي نو موږ به الته کې دا فعل متعدی به موږ په منزله د لازم باندې ګرځو موږ به څه نه وایو چې دا فعل متعدی دی او مفعول به د حذف ته ځکه حذف او ذکر دا یو شان دی او موږ به سره دا فعل متعدی ګڼو نو موږ به چې دا فعل متعدی دی اوس دلته کې دا په منزله د فعل لازم باندې بیا موږ بیا ویلو چې لکه کوم ځای کې چې دا مفعول حذف کیږي نه دوه قسمونه دي یا ولا مفعول جنن دا په عام مفعول وی عام سیس باندې بدلات دی او یو به خاص حالت باندې راځي نو که عام نو دای لپاره مثال ویلو لکه یستوی الذین يعلمون والذین يعلمون نو اداره استغراق پیدا ور کوي او کله به یو خاص مفعول جنن دا حذف شوی لکه دا لګي دا یرا او د اسمعو د لپاره چې کوم فعل جنن دا حذف شوی مفعول حذف شوی مطلب چې هغه سیاغت دا لیدل حاصل وي او زما د ممدو هغه محاسن به اینی کم کس ته چې غوګونه حاصل وي او لیدل ورته حاصل وي او زما د ممدو هغه دا به اوري نه لګي عام اوریدل او عام لیدل دي نه مراد بلکې د ممدو هغه کم خاصیتونه چې دي کم محاسن چې دي هغه ته مرادو بیا وای چې کله کله د سی چې دا مفعول جنن دا حذف شوی نه مفعول سره پر حذف کیږي نو بلن سبق کې داخله ولې زګې بیان کړه د حالت بیان کړه ده چې کله د ابهام نو ورستو د بیان د پاره دا مفعول حذف شوی لکه اول یو سر مفهوم ذکر وي او ورستو بیا د ریغه تفصیل شوی وضاحت شوی دا هغه وضاحت لپاره د مفعول حذف شي لکه په فعل مشیت کې لکه الله تعالی فلو شاء لهداكم اجمعين نو دلته دا شاء دا فعل متعدی دی شاء فعل دی او ضمیر به فاعل دی د شاء ورستو مفعول به حذف شوی دی ولی حذف شوی دی ځکه حذف شوی دی چې دا ورستونه لهداكم دا دلیل دی خبرې دی چې دلته د شاء ورستو مفعول حذف شوی اصل کې دی ولو شاء هدایتکم لهداكم اجمعين کچرته الله تعالی تاسو هدایت غوښتله نو تاسو ته به هدایت په جواب باندې کړو نو دلته کې راشا فعل له دلیل ورستو مفعول به حذف شوی دی ځکه چې دا ورستو لهداكم اجمعين دا دلیل پر خبره باندې چې لګي د مفعول حذف ده ولما وجب التقدير کله چې واجب مقدر کول د مفعول متعين انه مراد متعين چې دای مراد ومحذوف من اللفظ او دا د حذف شوی د لفظ نه یعنی کله چې دغه مقدر وي کنه مفعول مقدر وي نه صرف د لفظونو د غرض د پاره حذف شوی نور په معنا کې هغه موجود وي نو غرض بیانې فاشار الى تفصيل الغرض انه اشاره وکړه مصنف رحمت الله علیه تفصیل الغرض ته بقول بل خپل قول سره فرمای ثم الحذف اما للبيان بعد الابهام چې بیا ولا حذف یا وبد بیان د پاره رسول ابهام نه یعنی الاول یو څه مبهم ذکر شو او بیا ورسره هغه وضاحت شو کما فی فعل المشیه لکه څنګه په فعل مشیت کې دي فعل مشیت معنا یعنی شاء یشاء په کوم ځای کې چرشی فعل مشیت دا مطلب ده او اراده ونحوها او دا شم پرې اذا وقع شرطا کله چې واقع شي دا فعل مشیت شرط واقع شي لکه فلو شاء کې دا شاء دا شرط واقع شوی ده فان الجواب يدل عليه ويبينه ذکر جواب دلالت کوي په دې باندې او داغه وضاحت کوي لكنه انما يوظف ما لم يكن تعلقه به غريبا واذا مفعول په هغه ځای کې حذف کولېږي چې کله د مفعول د فعل سره تعلق ناشنا نه وي کچرته د مفعول د فعل سره تعلق ناشنا یعنی عام طور باندې د مفعول سره د شان د فعل نه لګیدو نو بیا به الته کې مفعول به ذکر کې پوښښ به نه معنی تعلق فعل مشیر بمفعول غریبا یعنی ناشنا نه وي فلو شاء لهداكم اجمعين دلته شاء فعل له او دلته مفعول به حذف شوی دا اصل کې سره ای لو شاء لهدایتکم
لا هداکم اجمعین کچته الله پاک اراده کړو استاسو د هدایت غوښتل استاسو هدایت نو تاسو به هدایت کړو فانه لما قيل وذا قرينه خي غرض کوي فانه لما قيل لو شاء کله چې ویل شو چې لو شاء نو علم السامع وعلم پوشو سامع ان هناك شيء علقت المشيئه عليه چې د څه واستشته چې د مشیت معلق شوی دی په دې باندې واغه څه شه ده لکن عموم مهم ده فاذا جاء بجواب الشرط فصار کل چراغ دا په جواب الشرط سره سوار مبنيا ندا مبني شو هذا اوقع في النفس او دا خبر ډیره ده او ډیره راتلون کې د په نفس کې بس لګي په خبره باندې پوه شو تاسو دا هله چې کله د فعل چې مفعول د کوم نسبت شوی دی نه دغه مفعول ناشنا نه وي که مفعول ناشنا و نو بیا د هغې ذکر کول ضروري دي بخلاف ما اذا بخلاف دلینا اذا كان تعلق فعل المشيئه كجدير تعلق د فعل مشيئه غريبا ناشنا فانه لا يحذف حينئذ نبي بعد دغینا حذف کولېږي لګل راشي كما في قوله ولو شئت ان ابكى دما لبكيت ولو شئت ان ابكي يا دما لبكيته عليه ولكن ساعه الصبر اوسع ولو شئت ان ابكي دما ولو شئت ان ابكي دما لبكيته عليه ولكن ساعه الصبر اوسع ودلګه لو شئت دا شرط ان ابكي دما دلګه دا ابكي فعل ان ابكي دمن ابكي فعل له ضمیر باندې فاعل له دمن مفعول به ده دا فعل ابكي فعل سره د خپل فاعل او مفعول به دریوانو نه دا دینه دا مفعول به د بداویل مزه مفعول به له لو شئ تو د پاره نو دلګه د وینو دا جړه چونکی ناشنا کار ده د وینو دا جړه لکه عام طور باندې اوخ کو جړه کیږي خو دغه دا جړه چې دا وینو جړه دا سره ناشنا ده نو دلته کې مفعول به ذکر کړی دی د لو شئتو نو وروستو مفعول به ذکر کړی دی لکه پوه شو به معنی نو د دې مخکې سره تعلق دا شو چې کله فعل مشیت دا شرط وي او وروستو جزا کې راغی بیان شوی وي نو مفعول به حذف کول کېږي خو حالا چې کله دا مفعول ناشنا نه وي که مفعول ناشنا نو بیا به ذکر کول کېږي لکه لو شئتو دا فعل مشیت دی خو دا مفعول چونکې ناشنا دی جو ذکر کړی شوی دی لو شئت ان ابكي دما لبكيته عليه ولكن ساعة الصبر اوسع وهيك چې ما غوښتل نو دا وینو ان ابكي دما سمې غوښتل د وینو جړه مې غوښتل لبكيته نو جما بکړی وهغه په دې مړی باندې ولكن ساعة الصبر اوسع لیکن دا صبر دا میدان ډیر اوږد دی فراخه دی صبر وکړم فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم غريب وتعلق د فعل مشيئة ببكاء الدم سره د وینو او جړه سره ناشنا لري فذكره دا ذکر کړل يتقرر في نفس السامع چې مضبوط شي دا په نفس سامع کې فيأنس به السامع او مانوس شي آشنا شي به سر سامع واما قوله او د شاعر راشد فلم يبقى من الشوق غير تفكري فلو شئت ان ابكي بكيت تفكرا وې کچرته باقی باندې پاتې نشي د شوق نه باقی نه پاتې شوی د ما نه شوق غیر تفکری علی وذما د فکر نه فلو شئت ان ابكي بكيت تفكرا وې کچرته ما غوښتل چې جړا وګه منو زما جړلې به مې د په تفکر سره په فکر سره فلیس من هدا دین نه وس دلکه وېدات به مثال چې ذکر کو کنه فلم يبق من الشوق غير تفكري فلو شئت ان ابكي لبكيت تفكرا نو دلکه لو شئت ان رسو ان ابكي ذکر دی کنه لو شئت ان رسو سره ان ابكي مفعول به ذکر دی خو ادا د دین نه دی یعنی منګه مخکې ویل کنه چې د مفعول به چې کله مخصوص وي مفعول به چې کله ناشنا وي نو ال دغه به منګه دا حذف کو ذکر کو با نو په دې مثال کې فلو شئت ان ابكي لبكيت تفكرا په دې مثال کې چې دا مفعول به د شئت د پاره ان ابكي ذکر شوی نه نو ادا د دې غرض د پاره نه دی ځکه چې دا مخکینی چې د دینه بوکای حقيقي مراد و د وینو جړه او دا بل وایي زما په ذهن کې به ما جړه کړه تفکر یې په خیال کې به می جړه کړه وي نو دا ناشته نه ده په پدای کې خلک ډیر دا کوي پوه شو به نه په خیال کې دا جړه مړه چند کیږي ها وې واما قالوا فلم يبق من الشوق غير تفكري
فلو شئت ان ابکی یا بکیتو تفکرا کچته باقی نه پاتې شي زمانه شوق غیر تفکر علاوه د فکر نه یعنی مطلب دا کنه چې ما جړه نور نه پاتې شوی دی وجود می دی جړه دونه کمزورې کړه دي سترګې می دی جړه دومره وچ کړی دي چې اوس کزه غواړم مونږ کنه نو چې زه وجاړم نو سی په فکر کې جاړم او په نور څه کې فلو شئت ان ابکیا کچره زه غواړم چې وجاړم نو لبګی ته تفکر سی په فکر کې جاړم او سینه شم جړل فلیس منه دا دین نه لري ایمی ما تری ک فيه عصف مفعول المشیه چې ته پر خدای شی بریګه حذف د مفعول المشیه بنا علی غرابه تعلق به علامه ذهب الیه صدر الافاضل فی زرام الثقل و په زرام الثقت نومي کتاب کې صدر الافاضل دی طرف ته تللی چې لکه څنګه بری مکه شعر کې ولو شئت ان ابکیا دل ان ابکیا د من دل کې دا مفعول ما دغه ناشنا لري زګه ذکر کړل شوی دی نو ولو شئت ان ابکیا بقیت تفکر په دې کوم دا فعل ناشنا لري جو زګه ذکر کړل شوی دی نو دا خبره ده سي نه دا په اصل کې په دغه صدر الافاضل باندې رد وکړو من ان المراد چې هغه دا فرمایل دی صدر الافاضل چې ان المراد لو شئت ان ابکیا تفکرا بقیت تفکرا فلم يحذف مفعول المشيئه نه حذف کړل شي مفعول المشيئه ولم يقل او دس نه ویل شي چې لو شئت بقيت تفكرا لان تعلق المشيئه ببتقاء تكفر ځکه تعلق د مشیت په فکری جړه سره غریب ناشنا نه تعلق به مقايده میں وانما لم يكن من هذا قبيل واذا دې قبيلين نه له ولي نه جواب ورکړي لان المراد بالاول البكاء الحقيقي چې الاول نه مراد د وینو دا جړه چې نن د دینه مراد سره بکای حقیقي یعنی حقیقي جړاله او د بل حقیقي جړاله نه بلکې صرف فکری جړاله للبكاء الفكري لانه لم يرد ځکه ندی وارد شوی شاعر چې دا وای لو شئت کچته ما جړلې ان ابکیا جړلې می تفکرا بقيت تفکرا بل اراد ان يقول بلکې د اراده کړی دا چې دا وای افنان النحول زری کمزوري فنا کړه ما کمزوري را باندې راغلی چې هاي کمزوري ز فنا کړه ختم کړه ما فلم يبق مني پس ندی پاتې کړی دی کمزوري زمانہ غیر خواطر تحول فيها سب پس لګي مې خیالات زی راځي سب دغه پاتې کړي حتی لو شئت البكاء کچته ز جړا وړم لاندې ګوره کچته ز جړا وړم فمريت جفوني نو بیا زما د او میلاو کوم د خپل باڼه دی بل سره میلاو کوم د باڼه پل کې د دغه نه دا باڼه د سترګو دی بل سره پوه شو به معنی وعصرت عيني او د خپل سترګې نه جوړ کما د سره پاره ليسيل منها دمع چې دین سره وبېږي اوخ کې راوبېږي اوخ کې لم اجده نذبونه ممما لکه پوه شوي دی وایي چې ستاد یارانې ستاد عشق هغه کمزوري زدونه کمزوري کړه ما کنه راستر کې دې میلاو کم دی بل سره دې زور به وکما او بندي کما او د سترګې نه جوړ کما خو بیا تیم سره راوځي وخرج منها بدل الدمع التفكر او د ریوینو په ځای سره راوځي صرف خیال لوځي خیال یعنی صرف په زجر جړه کوم نو صرف په خیال او په فکر کې کوم په حقیقت کې نه کوم فالبكاء الذي اراد ايقاع المشيئه پس هغه جړه چې اراده کړی د واقع کول د مشیت بری باندې دا بکای مطلق یعنی اولنې جړه ده مبهم چې دا مبهم ده غیر معادل الى تفکر او دا متعدی شوی نه تفکر د خامخه والبكاء الثاني مقيد معد الى تفکر او دیمه جړه چې نه دا مقید ده او متعدی شوی تفکر ده یعنی عام جړه نه ده بلکې اسی فکری جړه ده فلا يصح تفسيرا للاول وبيانا له نو صحیح نه چې دا د اول لپاره تفسیر جوړ شي او بیان جوړ شي کما اذا قلت لکه څنګه چې دوی لو شي ته تو درهمن اعطيت درهمين کچرته تا غواړي چې ترا کې یو درهم نو زبر دو درهم درکم نو دا دویم درهم دا دو درهم د یو درهم دغه نشي جوړ دی تفسیر نشي جوړ دی كذا في دلائل الاعجاز ومما نشأ في هذا المقام من سوء الفهم وقله تقبل ما قيل او بعضی کسانو پرې دی کې د کم فهمې د وجنه او د کم سوچ د وجنه دا ویلي دي چې ان الكلام في مفعول ابكى چې دا خبره زمونږ په ابكى په مفعول کې ده اصل خو موږ خبره وکړه په شی تو کې کنه وای بعضی به کوی چې دا خبره په دغه کې ده په ابكى کې ده چې ابكى مفعول نه ذکر شوی خو دا خبر زینه والمراد ان البيت مراد ان البيت ليس من قبيل ما حذف فيه المفعول لبيان بعض الابهام ويدل کې دا مفعول چې حذف شوی په دویم کې لو شئت بقيت تفکرا
دل کې چې دا مفعول حذف شوی د دې وجه نه حذف شوی چې دا ابهام بعد البيان دی بلکې دا د یو بل غرض لپاره بل انما حذف لغرض اخر د اختصار د پردا شی لکه رسو په دې کې راشي وقيل او چا به کې اي يحتمل ان يكون المعنى چې دا احتمال لري چې دې شعر دا معنی شي لو شئت ابقى تفكرا بقيت تفكرا کچته ما غختله جړه د تفکر نه جړلنو لم يبقى في ماده الدمع چې نه دی پاتې شي په ما کې ماده د اوخ کو فصرتو نذكر دې دلم په عيد بديه چې سره اقدر على بقاء تفكر چې زه د شوی مګنا چې لکه په ما کې وینه دغه نه دی پاتې شي اوخ کې را پکې نه دی پاتې شي بلکې د شوی ما چې په فکر جلا کول شم فيكون في من قبيل ما ذكر في مفعول مشيه لغرابتي وای په دې کې کته څه وای کنه چې دا جړه می دومره زیاته کړی دا جو بیا پکې دا ناشنا خبره ده دا بیا سره ناشنا خبره چې جړه می ختمه شوی ده خو دا پکې دا معنا اغستل یقیل والا فيه نظر بلې کې سره یعنی دا خبر صحیح نه ولي لأن ترتب هذا الكلام على قوله ذکرت د دې کلام د دویم شعر دا مرتب شعر په مکه لم يقم نشو غیر تفکری يأبى هذا المعنى دا انکار کوي د دې معنی عند التامل سره چې کله سره کله د رښتینه سوچ او فکر وکي نو دا معنی بغلطه لأن القدرة على بقاء التفكر دا قدرت په بقاء تفکر باندې لا يتوقف دا نه موقوف نه على الا يبقى في غير تفکر چې باقی نه چې بری غیر تفکر مطلب دا کنه چې لکه په فکر کې دا جړه دا ممتنع نه ده چې یو سړی اسی جړه کولای شي او دی وایي چې په فکر کې باندې جړه نه کوي خو دا چې کې چې یو سړی اسی جړه ورته خو لکه پچا باندې لکه د ځلنه دی په خبره باندې خوشاله او دی کو ځان خوشاله کومه جو داخله برا پورې خاندي نو دی په ظاهر باندې دی لکه په فکر کې جړم نو فهم بری خبره باندې پوښ لکه پوښ به باندې نو دا لاول نه دی چې الله کې مفعول عطف کیږي دا بیان بعد الابهام د وجنه چې لاول یو څه مبهم ذکر شروع سو بیا راغی ابهام کیږي دا کله کیږي چې کله د فعل مشیت دا شرط واقع شي او جزاء داغي تفسیر کړي پوښ به باندې